شیخ سعدی رحمت الله علیه په خپل کتاب ګلستان کې یو واقعه را نقل کړی ده. هغه فرمایي چې موسی علیه السلام د الله تعالی دیدار لتلو، د هغه سره خبرو لتلو، نو په لاره کې یو سړی ولیدو. د هغه سره دومره جامې نه وي چې هغه پې ځان پټ کړی وي. نو هغه د شګو په یو ټوپکي کې ورننوتی او خپل ستر یې په شګو باندې پټ کړی. چې موسی علیه السلام یې کله ولیدو نو موسی علیه السلام ته وویل د الله پیغمبره زما د حالاتو ته وګوره، زما سره دومره څه نشته چې زه پې خپل ستر پټ کړم. ځان مې په شګو کې پټ کړی دی چې کله ورځ شي نو زه ځان په شګو کې پټ کړم چې ما خلک نه ویني. نو موسی علیه السلام چې کله د الله تعالی سره خبرو لاړو نو موسی علیه السلام الله ته وی چې یا الله دا سړی خو ډېر زیات غریب دی، د سره خو د تن جامې هم نشته، په ده باندې لږه فراخي راولې. الله تعالی د موسی علیه السلام خبره قبوله کړه او عموما به موسی علیه السلام 40 ورځې تېرولې. په 40 ورځو کې هغه سړی ښه مالدار شو. چې کله موسی علیه السلام واپس راغی نو خلک راجمع شوي دي، یو سړی پانسي کېږي. موسی علیه السلام چې وکته هغه سړی کم چې دی تلو او په شګو کې ځان پټ کړی. موسی علیه السلام د خلکو نه تپوس وکړو چې دا ولې؟ نو خلکو ته ووی چې د الله پیغمبره دا یو غریب سړی و، د تن جامې ورسره نه وي، بس ناڅاپه پې الله تعالی مهربانه شو، مالدار شو، نو ډېرې پیسې ورسره رالې، نو د په هغې باندې شراب کباب شروع کړه او پرونې د شرابو په نشه کې یو سړی وجلی دی او نن د هغې سړي په بدله کې دی پانسي کېږي. نو موسی علیه السلام ته پته ولګېده چې الله تا چې چاله څومره رزق ورکړی دا ستا د حکمت موافق ډېر زیات دی. نو الله چې چاله څومره څه ورکړي دي هغه د هغه دپاره پوره دي. ولو بسط الله الرزق لعباده، که چېرته الله تعالی د بندګانو له دا رزق فراخه کوله بغوا فی الارض نو دوی به خامخا په ځمکه کې فساد کوي. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن په اندازې سره الله تعالی چې څومره څه وغواړي رالیږي. انه بعباده خبیر بصیر، الله تعالی په خپلو بندګانو باندې خبردار دی او لیدونکی دی. الله تعالی ته علم دی